او تاسو دینه اندازه ولګوي دغه حدیث او واقعینا ګورئ په مکه مکرمه کې صحابه کرامو مبارکان علیهم اجمعین چې څومره دي اغوی بچ په مکه مکرمه کې سحر کا سحر د ماخستن د ژوند او د حیات به اغوی سره ګارنټي نه و او چې ماخستن بشو د سحر به اغوی سره د ژوند او د زندګۍ ګارنټي نه و دومره سخت مظالم په صحابه باندې تیر دي په مکی دور کې سخت مظالم د کافرانو طرفنا مشکلات تکلیفونه مصیبتونه ظلمونه هغه کافرانو په صحابه باندې انتها ته رسولي دي یو داسې سیز یې نه پرې ښودی چې په هغې باندې صحابو له تکلیف نه ورکړی حدیث مبارک کې راځي حضور مبارک په بیت الله شریف کې ناستو حضرت خباب رضی اللہ تعالیٰ عنہ لراغے پکار خدا و چې حضور مبارک ویلی وی چې تاسم ظلم شروع کړئ تاسم قتل و غارت شروع کړئ تاسم خپل بدله وخلئ تاسم خلق له تکلیف ورکړئ الله په ذات باندې قسم چې محبوب علیہ السلام خپل صحابو ته دا نه دی ویلی څومره تکلیفونه ورته رسولي تاسو خو لږه هیستري وګورئ په مکی دور کې دیارلس کاله مخکې د هجرت نه نو چې کله خباب راغی خباب رضی الله عنه وی چې حضور مبارک په بیت الله شریف کې تشریف فرماو وی چې ما حضور مبارک ته فرمایل یا رسول الله مبارکه تاسو د مکه مکرمه مظالم تکلیفونه او دای نه یا رسول الله مبارکه او دا د سر نه مور واوخته دا مونږ تاسو وایو غنا چې کله مونږ وایو چې او د سر نه مور واوخته هغه مقصد دای چې مونږ مکمل په تکلیفو کې یو یا رسول الله مبارکه بس ته نور مونږ لپاره الله تعالی نه دعا وغواړه یا مونږ لپاره داسې دعا وغواړه چې مونږ له الله جل جلاله دغه خلکو نه امن راکا او یا رسول الله مبارک مونږ ته حکم وکړه چې مونږ د دو په خلاف باندې توري تلوار نیزه اسلحه راوخلو مونږ دوی له جواب ورکړو حضور مبارک چې دوی ته ویلې شو حکم یې ورته کولې شو ماحول یې نورم خرابولې شو حضور مبارک سره اچھا مغنو اغا یو مالکو الله ول اختیار ورکړو صحابه داغه دیوانګانو چې څه ورته ویلې وي حضور مبارک با هغه سي صحابه وبکړي وي خباب فرمای رضی الله عنه چې بدومره سخت وخت کې او په دومره سخت حالاتو کې چې هغه د طرف نه امن بربادو الله په ذات باندې قسم رسول الله مبارک په دې ټیم کې امن نه خراب کړي وی چې ما چې کله دا خبر ورته وکړه وی چې حضور مبارک اننګي مبارک د غصې نه را تسر شو چې ما ورته وی چې مونږه دا نور دا تکلیفونه په سر باندې ورواوخته بس برداشت نور ختم شو په مونږ کې دعا وکړه الله تعالی نه چې دا خلک یا یو طرف ته شي یا مونږ د پاره د جهاد آیاتونه نازل شي حضور مبارک را ته غصه شو په داسې حالاتو کې او راته وی فرمایل چې پتا سو باندې خو یا هغه حالاتم نی راغلی چې په مخ کې امتونو کې بد دین او د اسلام د پاره خلق په چړو باندې کټ شو خلکو نه په کینچو باندې غوخي کټ کېده انبیاء کرام ارشو ارا په ارا باندې په منځ باندې کټ شو پتا سو باندې خو یا هغه مشکلات نی راغلی تا ولې دا خبره وکړه پرېږده چې هغه مشکلات در باندې راشي نو هغې نه پس به انسان بیا ووایي چې خدای پاک جل جلاله نه موږ دپاره دعا وکړه په سر باندې تکلیفونه ورتیر شو په تاسو باندې خو یا هغه تکلیفونه نی راغلي خباب رضی الله تعالی عنہ امن نشو خرابولی اغوی طرف نه دا مونږ سره مظالم او سلوک دی دا میاد نرا الله په ذات باندې نبی علیہ السلام ورته قسم وخوړ خباب رضی الله عنہ په حدیث کې قسم دی الله په ذات باندې ما قسم وی چې زما د دین او اسلام به رب متعال دنیا ګډ ګډ تر سي ورته فرمایي دا بخوريږي دا دین برسي دا مشکلات به ختميږي امن برازي
خو که اوس مونږ ټوپک او توره او غشی او نیزه او اسلحه او دا مونږ هم راواخلو بیا حالات ډېر خرابېږي خلکو ژوند به ناممکن شي خلکو ژوند به ختم شي خلکو ژوند به سخت شي بس صبر وکړئ په دې باندې خیر دی الله جل جلاله با یو راحت راولي اطمینان براولي حضور مبارک بیام امن نه خراب کړي یو قسم لا کمپرومایز یا کړی دی یو قسم لا حوصله یا کړی دی